قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے پیغمبر او فرمایا کستاسو پلاران او ستاسو بچی، و اخوانکم او ستاسو ورنا، و ازواجکم او ستاسو خزی، و عشیرتکم او ستاسو خاندانونا، و اموال اقترفتموها او ستاسو هغه مالونه چې تاسو ګټلی دي، و تجارت تخشون کسادها او ستاسو هغه روزګار چې په هغې کې د نقصان نه تاسو یریږئ، و مساکن ترضونها او ستاسو د خوښې هغه کورونه، احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیل، کچرته دا د الله نه او د الله د محبوب نه او د الله په لاره کې د جهاد نه ستاسو ته ډېر زیات خوښ وي، فتربصوا نو بیا انتظار وکئ حتی یأتی الله بامره، تر دې دمه چې د الله رب العزت عذاب په تاسو باندې راشي. او پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے وی تاسو کی یو سړی هم د ایمان کامل درجه ته تر هغې پورې نشي رسیدی چې زه هغه ته د خپل ځان نه زیات محبوب نشمه، او هغه ته د خپل پلار نه زیات محبوب نشمه، او هغه ته د خپل بچی نه زیات محبوب نشمه، او هغه ته د ټول انسانانو نه زیات محبوب نشم. نو د ایمان کمال او د ایمان د اکمال درجه به علما او تا ته حاصلیږي چې مونږ ته پیغمبر علیه السلام د خپلو ځانونو نه، د خپلو پلرونو نه، د خپلو بچو نه او د ټولو انسانانو نه زیات محبوب شي. نو دا محبت یې ولې په موتا باندې لازم کړی؟ د محبت دې درجې التزام یې په موتا باندې ولې کړی دی؟ دا ځکه چې کله د انسان یو کس سره محبت وي، یو انسان سره محبت وي، نو د هغه زړه غواړي چې زما محبوب کوم شیز خوښ دی هغه زه هم خپل خوښه وګرځوم، زما محبوب ته کوم شیز مبغوض دی د هغې ناخوښه دی هغه زه خپله ناخوښه وګرځوم، زما محبوب چې کوم عمل کوي زه هم هغه عمل اختیار کما، زما محبوب چې کومه خبره کوي زه په هغه خبره باندې عمل وکما. نو چې کله زما او ستا د پیغمبر علیه السلام سره دا رنګې مینه وي او دا درجه د محبت وي چې زمونږ او د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ترمنځ بل هیڅ یو شیز نه وي حایله، نو بیا به ما او تا ته د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو باندې او د پیغمبر علیه السلام په طریقو باندې د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې به راته عمل آسان وي. زما لاره به هغه لاره وي کومه لاره چې زما او ستا محبوب خوښه کړې ده، زما ناخوښه به مې هغه ناخوښئ چې کومه ناخوښه زما د محبوب وه، زما دشمن به هغه وي کوم چې زما د محبوب دشمن و، زما دوست به هغه وي کوم چې زما د محبوب دوست. او دا صرف دا نه چې ما او تا ته دا حکم شوی دی بلکې الله رب العزت په خپله پیغمبر علیه السلام سره ځای په ځای د مینې او محبت اظهار کوي، لکه څنګه الله رب العزت قرآن کې فرمای ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبره موږ ستا مقام، ستا شان او ستا مرتبه بلند کړله. پیغمبر علیه السلام باندې کفارو الزام ولګولو، مشرکینو وویلي وایي دا رالیږلی شوی رسول نه دی، دا پیغمبر نه دی، دا خبرې آسماني نه دي، دا کتاب آسمانی نه دی بلکې د ځان نه خبرې دي، منګړت خبرې دي. الله رب العزت د هغې تردید کوي. قرآن کې الله رب العزت فرمای یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین او په قرآن حکیم مې د قسم وي چې انک لمن المرسلین تر رالیږلي شوي رسولانو کې. او بیا مشرکینو ګستاخي وکړله، مشرکینو ویلي وای دا خبرې د لیونو دي، دا سړی مجنون دی،
دا فعل نه دی العیاذ بالله. قرآن د هغې تردید کوي، فرمای نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک لمجنون. اے پیغمبره د خدای په فضل سره ته مجنون نه یې. حالانکې په نورو انبیای کرامو باندې هم تهمتونه لګول شوي دي، په هغې هم اعتراضونه شوي دي چې کله حضرت یوسف علیه السلام متعلق تهمت ولګېدو نو ګواهي یو ماشوم ورکړله، چې کله حضرت مریم بیبي باندې تهمت ولګېدو گواهی یو ماشوم ورکی، او چې کله زما استا خوږ محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې تهمت لګي، یو الزام پې لګي، د هغې گواهی په خپله الله په خپله ژبه کې ورکی او داسې په موتا باندې لازم کی چې دا شان چونکې دا قرآن تر قیامته دی، دا شان به تر قیامته پورې بیانېږي. نو دا الله رب العزت زما استا محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره مینه ده، هغه محبت دی چې د هغې اظهار یې وقتن فوقتن کړی دی. او بیا د دغه مینې اظهار دا صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم کړی دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه متعلق راځي و چې کله ابتدا د بعثت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعثت وشو او نبوت ورته میلاو شو او مشرکینو مکې ته د دې دعوت ورکول شروع کړل، نو دې مشرکینو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تکلیفونه رسول شروع کړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشقتونو سره مخامخ کو. یو ځلې دارنګې مشرکینو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ګیره اچولې ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام تنګی دی کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راضي او وای تاسو دا سړی ځکه پریشانه کوئ، د ځکه تکلیفونو سره مخامخ کوئ چې دی وایي چې زما خدای یو دی. مشرکینو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرېښودو او رالی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې شروع وکړله، دا یې وهل شروع کړل، د بدن ټول لهو لهان شو، د درد د تکلیف د وجې نه بېهوشه شو. خلکو اوچت کو خپل کور ته یوړو چې هلته کې په هوش کې رالی، بدن یې وینې دی، سترګې وغړېږي او فوراً پاسېږي، وایي ما د دواړو جانو سردار لبوزئ، ما محمد رسول الله لبوزئ چې زه د هغه دیدار وکړم. مور ورته وایي هغه وخت کې مور لا مسلمانه نه ده، ابتدای بعثت دی، مور ورته وایي چې کینه بچې ته خپله تکلیفونو سره مخامخ یې، وایي نه څو پورې چې زه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته نه یم مخامخ شوی ما ته سکون او آرام نه میلاویږي. مور بیبي ده او یو بله زنانه د ام جمیل، دواړو چې کم دی په شریکه باندې بوتللو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور ته، چې کله سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم چهره مبارکه ولیدله، وایي اوس په ما باندې هر یو تکلیف هیچ دی، اوس ما ته هیڅ قسمه غم نشته دی او ما ته سکون او آرام ملاو شو. دا حضرت ابوبکر صدیق دی چې کله د هجرت واقعه کیږي او د هجرت فیصله وشول او دی مدینې منورې ته هجرت کوي، په لار باندې روان دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کله د دواړو جانو سردار مبارک نه مخکې شي او کله ترېنه وروسته شي او کله ښي طرف ته ځي کله ګس طرف ته ځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ابوبکر دا ته څه کې؟ حضرت ابوبکر صاحب عرض کوي یا رسول الله زما سره په زړه کې یره ده، هسې نه چې دشمن د مخامخ نه وار وکړي حمله وکړي نو زه ستا مخامخ شم چې دفاع وکړم، بیا مې زړه ته خیال راشي هسې نه چې په شا ګزار وکړي نو زه شا طرف ته لاړ شم، بیا مې زړه ته وسوسه راشي هسې نه چې ښي طرف نه ګزار وکړي نو زه ښي طرف ته لاړ شم، بیا مې خیال راشي په زړه کې هسې نه چې ګس طرف نه ګزار وکړي نو زه ګس طرف ته لاړ شم. دا یې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره هغه مینه ده، هغه محبت دی چې هیڅکله هم د دواړو جانو سردار مبارک سختې ته نه مخامخ کوي او نه غواړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هیڅ قسمه څه تکلیف ورسي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بارک راضي یو ځلې دا مطاف کې طواف کوي او د حجر اسود خواله رالی، حجر اسود یې ښکل کو او وایي ما ته پته ده چې ته د کاڼو یو کاڼی، که چېرته ما خوږ محبوب صلی الله علیه وسلم نه وی لیدلی چې ته یې ښکل کړی ما به هیڅ چرم ته نه وی ښکل کړی. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه مینه او محبت دی چې کوم کار د دواړو جانو سردار مبارک کړی دی
هر هغه کار دا کوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم باندې ځي. یو یهودي متعلق راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترېنه قرضه اغوستې ده او لا ټیم پوره نه دی، نټکې 2-3 ورځې پاتې دي او دا یهودي راللې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دربار ته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سخت خبرې وکړې چې ته زما قرضدار او ستاسو د بني هاشم تور او د هغې طریقه دا ده چې تاسو قرضه واخلئ او بیا واپس کوئ نه او د بل په مال باندې قبضه وکئ. حالانکې داسې نه وه، خو هغه یهودي دا پوره یو لویه تفصیلي واقعه ده. هغه یهودي دا غوښتل چې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حلم، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د برداشت، د هغه د لوی سینې، د هغه د وسعت ظرفۍ امتحان واخلمه. نو د نیټې نه مخکې هم رالی او سختې خبرې کوي، سپورې ستغې وي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دغه مجلس کې ناستی دی، تورې بربنډ کړه، یا رسول الله اجازت راکړه چې د دې ګستاخ دا سر د تن نه جدا کما. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي نا عمره کېنه، ورشه د ده قرضه هم ادا کا او د ده قرضې سره سره تا دا سړی ویرولو، د ده ته څه اضافي پیسې هم ورکړه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مینه داسې ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق هیڅ قسمه څه ګستاخي نه برداشت کوي. هغه دا نه ګوره کوي چې څوک به د هغه مخکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بېعزتي وکړي او دا به دغلته موجود وي او خاموشه به پاتې شي. دغه رنګې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو ځلې اودس کوي، چارندام کوي او په چارندام کې خاندي. څوک ترې نه تپوس کوي یا امیر المؤمنین دا اودس خو ټیک د تاسو چارندام وکړو، خو په دې کې دا مسکې ولې شوې، دا اودې ولې خاندل؟ و یو وارې ما په دې ځای باندې د دواړو جانو سردار مبارک لیدلی دی، همدې ځای باندې ناست چارندام یې کولو او چا ورته څه خبره وکړه مسکې شو ویې خاندل. نو ما هغه عادت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوره کولو، هغه سنت مې پوره کولو، د محبت هغه اظهار طریقه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چېرته په خندا شوی دی، چېرته مسکې شوی دی، چېرته تبسم کړی دی، هلته تبسم کړی. دغه رنګې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نور ډېر ګڼ شمېر واقعات راځي. وقتاً فوقتاً چې کله به یهودو د طرف نه څه سختي رالله په مسلمانانو باندې، د اوبو قلت دی، قحط سالي ده او یو یهودي دی هغه سره کوی دی او هغه مو بولې دامو باندې خرڅوي او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سخته کې نشي لیدی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تکلیف کې نشي لیدلی چې کم قیمت په خوله باندې هغه یهودي په ژبه کم قیمت راځي د فوراً ورته ادایګي کوي او هغه کوې راوړي او هغه مسلمانانو ته وقف کوي او په دې ذریعه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل مینې او محبت هغه اظهار کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هجرت په واقعه کې غیر چاپیره د پیغمبر علیه السلام د کور نه محاصره شوې ده. مشرکینو دا فیصله کړې ده چې نن شپه به العیاذ بالله موږ د دواړو جانو سردار مبارک شهید کوو او حضرت علی رضی الله تعالی عنه په دغه ټیم کې دا رسک اخلي او زی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بستر باندې سملی. هغه ته پته ده چې غیر چاپیره دشمنان ولاړ دي، هر کله دی حمله کولی شي، خو نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د مینې او محبت اظهار په دا شان کوي چې خپل ځان مرګ ته مخامخ کوي، خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هیڅ قسمه تکلیف ته نه مخامخ. یو زنانه ده د غزوه احد په موقع باندې هغه چې کله افراتفری شروع شوله او مشرکینو دا پروپاګاندا خوره کړله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام العیاذ بالله شهید شو، دا زنانه د کور نه راووتله په منډه منډه احد طرف ته روانه ده. لاره کې صحابه کرام دي هغې نه تپوس کوي ای خلکو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه صورت حال دی؟ هغه صحابي ورته وایي موږ ته پته نشته، څه یقیني خبر راته نه دی معلوم، خو دا راته پته ده چې ستا پلار شهید شو. بیا مخکې ځي بل صحابي نه تپوس کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه حالات دي؟ وایي د پیغمبر علیه السلام متعلق خو راته یقیني معلومات نشته، خو دا راته پته ده چې خاوند شهید شو. بیا مخکې ځي بل صحابي نه تپوس کوي، هغه ورته همدغه جواب ورکوي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق راته معلومات نشته، خو دا راته پته ده چې زوی دې شهید شو. بیا مخکې ځي بل صحابي نه تپوس کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه حالات دي؟ وایي د پیغمبر علیه السلام یقیني حالت راته نه دی معلوم،
خدا راته پته ده چې ستا بچی شهید شو، خاوند یې شهید دی، بچی یې شهید دی، پلار یې شهید دی، رور یې شهید دی، خو چې کله میدان د احد ته ورسېدله او په خپلو سترګو یې نظاره وکړله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حیات دی، له لهان دی، غاښونه یې شهیدان شوي دي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام زنده مبارک ولیدلو ویل اوس هر یو غم د دنیا په ما باندې هیڅ دی، اوس هر تکلیف په ځان باندې تیرول آسان دی، شکر دی الله چې ما رسول الله حیات ولیدو. نو دې صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره داسې مینه وه، داسې ورسره محبت و، نو چې کله دې حالت کې او دې درجې مینه وه بیا هغوی دپاره اتباع د سنت هېڅ ګرانه نه وه، بیا هغوی دپاره د پیغمبر علیه السلام تعلیمات خپلول هېڅ ګران نه و. حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه متعلق راځي یو ځل ورته چا په تحفه کې ریشم لباس ورکو، ریخم لباس یې واغوستو. چې کله د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم دربار کې حاضر شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ریشم ولیدل نو د ناګوارۍ اظهار کو، په ژبه مبارکې ورته څه نه دي ویلي، په اشارې ورته څه نه دي ویلي، خو چې د کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چهره مبارکه ولیدله پوه شلو چې د پیغمبر علیه السلام دا لباس خوښ نه دی او ریخم خو هسې هم زمونږ په شریعت کې سړو دپاره حرام دی، دا د زنانو لباس دی. حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه کور ته ځي او هغه لباس سیري او هغې نه پس تر مرګه پورې چې کوم دی هغې ته بیا نه نږدې کېږي. نو دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره هغه کمالي درجې مینه ده چې کله دام د مینې دا درجه حاصله شوله نو بیا به ماته د قرآن په دې آیت باندې عمل کول اساني چې الله فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه. ای مؤمنانو ستاسو پیغمبر چې کوم شی ستاسو ته دروړلو هغه قبول کړئ، وما نهاکم عنه فانتهوا، او د کوم شي نه چې منې کړئ هغې نه منې شئ. چې کله زما پیغمبر علیه السلام سره دا رنګې مینه وي او دا رنګې محبت مې وي نو بیا به ما باندې د پیغمبر علیه السلام تعلیمات د هغې خپلول او هغه په خپل ژوند کې راوستل او په خپل اهل و عیال ته د هغې ترغیب او تعلیم ورکول دا به بیا ماته هیڅ څه ګرانه نه وي، بلکې زه به په خوشحالۍ سره چې کله انسان ته پته ولګېږي چې زما محبوب په دې عمل باندې خوشحالیږي هغه عمل خپلی چې هغه ته پته ولګېږي چې دا سړی زما د محبوب ملګری دی، هغه هم د خپل محبوب ملګري سره ملګرتیا کوي، چې هغه ته پته ولګېږي چې دا سړی زما د محبوب دشمن دی هم ورسره دشمني پالي. نو چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره زمونږ او ستاسو مینه زمونږ او ستاسو محبت او عقیدتو نو بیا به د پیغمبر علیه السلام تعلیمات، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت د دې په خپلولو کې موږ ته هیڅ قسمه څه رکاوټ نه وي. نو لہذا خپل ځانونه، خپل مالونه، خپل اولاد، خپل رونه، خپل خاندانونه، خپل تجارتونه په دې ټولو باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له ترجیح ورکو نو هله به چې کوم دی زمونږ او ستاسو ایمان دا به د کمال درجې ته ورسیږي. الله رب العزت دې څه مو وویل څه مو واورېدل په دې باندې مال او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي.